حدیث مبارک کې راځي وي قیامت کې چې خلق په پل صراط تیریږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي، نو بعضې خلق به تیز تیریږي، بعضو ته به یې کونډي ورچولي تیریږي، به د اوسپنې داسې کونډي به ورته. دا به هغه کسانې چې د چا په مونځ کې کمیره ووت، او څوک به داسې په خړپوسو تیریږي، او نبی علیه السلام به وي ولاړي، د امتیانو ته به ګوري نو چې دا حال ویني، نبی علیه السلام به ډېر بې ارامه شي چې یا رب سلم یا رب سلم، خدایا دا خو زما امت تیریږي، یا رب سلم، دا په خړپوسو چې روان دی دا زما امت دی، چې ورته وایي چې او دا ستا هغه امتي دی د جمعې سنت پی نه کول او فرض یې نیمګړي راووتل ځکه داسې روان، دا هغه امتي دی هغه جمعې په ورځ چې به سنت نه کول، دا د هغې پیغمبر سنت دی ښه چې هغه به په پل صراط په پل ولاړې وي به یا رب سلم یا رب سلم، یا الله د سلامتیا معاملو کې زما امت تیریږي، خدایا د کرم معاملو کې اب هلته ولاړې او تا به سنت نه کړي، زمونږ به څه حالي، امام الانبیا له به په کم حال باندې مخې له ورځو، کم حالت په می چې مخې له به د امام الانبیا ورشو، سنت نه کوو او د اغیارو نه ګیلې کوو، نو دا ښه خبره نه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو اهتمام شروع د سنتو اهتمام شروع او جمعې په ورځ چې کله مونځ وکړو ښه په قلاره باندې سنت وکړو، ځان پوره سنت وکړو، بیا ښکلی د جومات نه ووځو، لغو عمل خو رانه نه دی شوی، نه د خلقو په سټونو نه یې مختلی، نه بس دا جمعه مې الله د ټولو صغائر وړو ګناهونو کفاره وګرځو، او چې لږ پسې لاکېنې او د کبایرو نه پسې توبه مباسې چې خدایا کبیره مې کړې په توبه معاف کو، صغایر درله الله په جمعه معاف کړل، دا په هر جمعه الله معاف کوي. نو د جمعې مونځ ته اهتمام کوشش کو چې د وخت رازو او د جمعې سنت په اهتمام سره شو. تاسو ټولو تواب دا جمعات کې چې مونځ کې دا یا ستاسو بچي دي یا مریرونه دا د انډیا نه دي راغلي، ښه نه دا د پیښور نه راغلي، دا ستاسو د کورونو بچي دي. ته چې په جمعات کې ولاړې او ستا بچي سنت پرېږدي دې کور ته ځي، تا دې بچي نه تپوس کړی چې بچیا دې خوا راشه، نبی علیه السلام ما ته ستا نه زیات خوږ دی، ته دا سنت ولې پرېږدي بچیا؟ مونږ به په حوض کوثر د نبی علیه السلام مخې له نه ورځو، د هغه د لاس نه به اوبه نه څکو بچیا، ته به هلته سترګې څنګه مخامخ کوې بچیا؟ ته ولې نن دا سنت پرېږدي بچیا؟ ته به د نبی علیه السلام د شفاعت په تمه نه میدان محشر کې به ورته ټول خلک ګوري چې هغه د نبي اخر الزمان ولاړ، ته به په کومو سترګو میلاویږي چې تا دنیا کې سنت نه دی کړي. نو د دې بچو غور هم وکئ، د دې بچو غور هم وکئ، نن سنت پرېږدي او دا خبره مې ځان سره ولیکئ، کو کال دوه پسې جمعه نه پرېښوده نو ما له نوم بدل کوئ، تا هسې ویلي نوم راله بدل که، نوم کو دی دا فرض پرېنښوده، نن چې سنت پرېږدي کال پس په دې فرض پرېږدي ښه، او چې فرض یې پرېښودل کال دوه پسې تماشه کوه ملحد به ملحد د دین اسلام نه به وتلی، داسې نظریه او عقیده به یې جوړه شوي. د بچو غوره کوئ، د بچو فکر کوئ، بچیا ما مخکې به سنت کوئ، په جماعت کې به د زه کوم په سنت پکئ، سنت به نه پرېږدې، ما ته ستا نه نبی علیه السلام خوږ دی بچیا، ما ته ته خوږ یې خو د نبی علیه السلام نه راته خوږ نه بچیا. نو چې د سنتو اهتمام شروع کو کشرانو باندې، نو چې په خپله سړی نه کښېنو بچي به یې څنګه وکړي، چې په خپله پلار ته مخکې روانې بچي پسې وروسته روانې، بیا ټک کې ښکلي یو ځای کښېني چای ته، او سنت ټولو پرېښي دی او د جومات نه تا د جمعې مونځ ته وکړو، د جمعې څه اهمیت پاتې شو. نو دا ډېره قیمتي ورځ رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.